دا چې کوم سیټ ته تاسو دا کلیپونه ښکاري یو طرف ته سړی ناستې بل طرف ته دغه بدبخته زنانه ناستې دي دا هغه زنانه او هغه سړي لعینان دي چې دا زمونږ او ستاسو د کشرانو پسې او زمونږ او ستاسو د ماشومانو پسې په خصوصي توګه باندې دی ټرین شوي دي او د دې یو خپل ګروپ دی یو خپل ترتیب دی چې دا په دې پسې راوتي دي چې دی به زمونږ او ستاسو ماشومان اوچتوي او هغه بیا د لاهور او یا د کراچۍ یا د هر ځای چې دا خپل دغه مرداران راوتلي دي او د پښتنو دغه ماشومان چې دی دا ټارګټ کوي او ډېر زیات ماشومان چې دی اوچت کړي دي د ډېرو ماشومانانو چې دی د هغې نه ګردې مردې یو څه بل څه دا هر څه ویست چې دا بیان د هر څه دی په خپله کې ځکه دا ګیر شوي دي او د دې پوره یو ګروپ یو ترتیب دی او په کومه طریقه باندې دی زمونږ او ستاسو ماشومان چې دی دا تختی د سکولونو نه د مدرسو نه په کومه طریقه باندې دی هغه رانیسي نشه کوي خوراکونه یو شی بل شی دغه ټول درته په دغه ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته ښایم چې په کومه طریقه باندې دی زمونږ او ستاسو ماشومان چې دی دا اوچتۍ تختی یې نو لحاظه دا ویډیو تاسو وګورئ او د کتلو سره سره د نورو ملګرو سره د نورو خپلو خپلوانو سره رشته دارانو سره بالخصوص د پښتنو سره دا شیر کوي شریک کوي چې الله رب العزت مونږ او تاسو د دغه لعینانو د شر نه محفوظ وساتي دا هغه خلک دي چې د لاهور او د کراچۍ د یو ځای بل ځای نه دی کنټرول کیږي یو غټ ګروپ یو ترتیب دی دی ته د ماشوم په سر باندې د فی ماشوم په سر باندې ته مثال 20,000 25,000 30,000 روپۍ میلاویږي دی ماشوم دلته کې سکول ته مدرسې ته رواني خوراک مراک یو څه بل څه ورته ورکړي او نشي دغه پیو کې بورکه کې تاو کې اوچتي کې هغې ته حواله کړي نو لحاظه دا بیان به د دې د مردارو خلونه تاسو په خپله اورئ خو زه تاسو صرف او صرف دومره وایم چې خپل ماشومان د کور نه بهر یوازې بالکل مه پرېږدئ که هغه سکول ته ځي او که مدرسې ته ځي مهرباني دا کوئ چې یو غټ کس ورسره استوئ خپله بوځئ رابوځئ لږ تکلیف کوئ دویمه خبره دا چې خپل ماشومان په دې پوهې کړئ چې لاره کې تاسو ته هر چا آواز وکړو چې یاره زه ستا ماما یم زه ستا کاکا یا ستا خپل یم یا ستا د پلار ملګری یم ما سره لاړ شه یا دا خبره ده یا هغه خبره بالکل تاسو ماشومان پوهې کړئ چې هغې ته به نه ورځئ او نه به ورسره میلاویږئ درېیمه خبره چې خپل ماشومان پوهې کړئ چې تاسو په لاره کې چا هم د خوراک یو څیز درکو هغه قیمتي دی غیر قیمتي دی ارزان دی ګران دی بالکل ورته دا خوراک سامان ورته نه اخلئ او څلورمه خبره دا چې کله تاسو ته څوک آواز وکړي او تاسو پوه شئ چې دا خلک موږ ته نقصان رسوي موږ تختی یا داسې مشکوک دي ستاسو په شک راغلو نو ورته چغه وهئ چغې وهئ چې څوک هم داسې کسان وکتل خلک را خبروئ تیزې تیزې چغې وهئ نو په دې سره به انشاءالله العظیم د دغې خلکو د شر نه مونږه بچ کیږو او بهتره خبره دا ده چې خپله مونږ د ماشومانو په دې خپلو کشرانو باندې نظر وساتو او بل دا خبره چې ډېر ماشومان چې دی د دې ګوره د علاقو نومونه اخلي د دې په دې جال کې راګیر شوي دي او ډېر ماشومان پرون نه دی خو زه ګورم په فیسبوک او سوشل میډیا باندې ډېر زیات پوسټونه کېږي چې زموږ ماشوم ورک دی زموږ ماشوم ورک دی الله دې هغې ته را پیدا کړي او د هغې نه مخکې په دې ویډیو باندې عمل وکړي او دغه طریقې او دغه خبرې په خپل ځان کې راولو انشاءالله د دې نازیه اتمت گڑی بادامی دغتم گڑی کسی کلونی کی دغتری میں اوچت کری زنگلی نے اوچتا کری سورة مخی سو ورځې مخکې دغه څه 3 سره 15 ورځې کېږي بس هغه خلکو نه وړلې مو ده د خلکو ته مو چېرته مر کړي وه پنجاب والا نه تو دا ماشومه کاپسي ورکړې ده دې ځای ورته یادې هغه کوم لاهور ته پارسل کړه پارسل کړی لاهور او داسې واړه و دې ډېره واړه نه اندازې سکول کپړو کې وه دغه ځای نه ځنګلي نه ځنګلي نه ها دغه ځنګلي نه اخو دوه ماته ده کنه بڑا بیل رکھنا بڑا اوسه دي لیکن فرق شته پکې ها بڑا بیل کلی دا بیل کلی دي بڑا بیل کې سپین جمعات نه سپین جمعات نه سپین جمعات هغه چې دا کنه شپږو کالو کو سلور کالو هغه په رومال کې رومال وو داسې ورکوټي شانتي رومال وو هغه خلکو دا څه ټیمو دا داسې و چې سکول نه راتلی وي بجې ټیم غرمه ټیمه غرمه ټیم کې وه چې غرمه ټیم کې راغله که نه بیا دې ته مونږ پاپړ ونیوو چې پاپړ مو ورته ونیوه که نه بیا پاپړ سره دا راغله چې پاپړ سره راغله که نه بس دلته مو پوجونس کې هغه چې ده که نه هغې خلکو له مو پاس کړه کوم کسان مو تا ته لاهور نه راځي ماشومه په ورکو په دې ګوجراوالي نه دی لاله موسی چې ده په اغز کې ورته میلاو شو د اغز نه راشي مونږ تاسو ورته دغه مخه صحیح خبره ده جی جی یو له 600 برته میلاو شلی وي زره دې ته پیدا 600 بس خو الله ته پته څه خبره صفا باندې بس هغه دا وړو پونځي بس ګردې ته بس او دا زړه ته بس بیا ګرده چې دا کنه بس دې خلک بیا خرڅ کی پاس کی دا ګردې خرڅي
دا وخت نه چې دا کنه بس 3 میاشتې کېږي دا ګروپ کې ګرځي لکه تاسو کنه غیزي ولا مجدا یو سړی دی لاهور ول هغه څه شو یو خزه ده ها خزه چې دا کنه داسې موټی